د کوز دیر تلاش ګرو وزیر عمر زیات قد وړوکې د 14 کالو پورې عمر لري خو اوس هم د 15 کالو معلومیږي د صحت نه کمزوري وزیر په څلورم کې سبق وای خو د بستې د درنوالي او سکول نور ماشومانو د وهلو نه فریاد کوي وزیر نو ته د ګرو یم په څلورم کې دا نه تقاریږي ولې قاریږي پته نه لګي شوکانو په شوکانو مې وکړي نه نو تا ته شکایت نه کوي چاته ولې نه کوم او ته څه وې څه کوم چاچی دی نه بیک لبیک وې او په سکول کې د ماشومانو ته سوي الکان نه هغه باندې استادان متقاریږي کنه ولې وته نه کاټو شو هی او بس ته سکول ته روزانه څومره کتابونه پکې ډېر کتابونه هزا وسه ترانه درځي څه درځي نه ته لک لک راځي سندره وایي سوې ما سندره وایي ولې هغه مې ته ویلا نه سندره دا نه ته تم جانان وطن بپری دمانو وطن بپری دم بیا بل کری تلار شما تم تر تم در تر تم سبق چې ته وین ته څه جوړېږي استاد او یا ایا پولیس ولې جوړېږي پولیس مې نه خوښه استاد مې نه خوښ دی استاد دې خوښه او ستا عمر څومره دی د وزیر مور د وزیر په حق لا فکرمنده د ډیر خیال ساتي او دریم نمبر بچی مې دی او چې پیدا شو نو ډیر تکلیفونه ډیر سختي را باندې تیرې کړې وي ډیر زیات مې ګرځولې په خپل غریبۍ پورې پلار بیمار دی خپه باندې در دوه زامن مې نور دي د دې نه مشران دي او دا دریم نمبر دی په دې پسې مې بیا وروسته دوه جنکۍ دي او هغه هم ښې دي ماشاءالله روغې دي او دا کمزوری دی بس دقه شان دی او په خپل دغه پورې ما دا ډېر زیات ډاکټرانو ته هر څه ته وړی پېښور ته چې مې کله ویوړو نو راته ویې کس کې اسپتال کې راته ډاکټر وویل بیبي دا به ته پېښور ته ویسې چې ما پېښور ته ویوړو نو زما سمې تره لاړو او ټولې خبرې مبرې ورته وکړې وې بیبي وې ستا به ټول ماشومان داسې بس وې دا چې دی نو دا پیدایشي داسې دی دا په ډاکټرانو نه غټېږي مال بس ډاکټر صاحب مونږ هم نه وایي چې په ډاکټرانو به غټ شي الله به یې غټوي ویل د دې تالو بند دی بس بیا دغه پراجیک والا پسې تله راتله هغه هم وله ډېر کوشش وکړو په خپل چې څه واسې کېدو مونږ پیسې میسې وله راولېږلې ډېر پسې کسان تله راتله بیا یې مونږ ایسته سیل دپاره هم بوتلو او سکول ته خو ځي په څلورم کې دی وروره دا وس د ده دا شوق دی چې ما په پراویټ سکول کې داخل که ما په بنډګۍ کې پراویټ سکول کې داخل که زړه هم پرې نشم کولی یو زمونږ لږه غریبي هم ده او بل زه یم که دا زه داخل کړم او چېرته بیا د سکول نه یا څوک بار کړي یا بوځي یا څه نو دا هم نشم پرې دغه کولی او نور د ډېر کوشش دی چې ما پراویټ سکول کې داخل که یا مې مدرسې ته بوځه یا مې په پراویټ سکول کې داخل که خو دا د مدرسې ته هم نشم لېږلی ورکوټی دی کمزوری دی سکول کې تنګول کور کې نو نه کوي تنګول وروره نه تنګول نه کوي د وزیر معالج ګاونډي ستر شاعر لیکوال فضل حکیم اندلیب دعوه ده چې وزیر په دې عمر کې د ټولو کچ پښتون دی دا وزیر دی او زه د یو لیکوال په حیثیت سره او د یو پریکټیشنر په حیثیت سره زه دا د ډاکټر هم یم د دیو په چم کې یم نو دلته اکثر د سکین مسلې د چمړې لکه خارخ مارخې پي نو موږ پرې زړه نشو کولی چې دله داسې تیزې دوایي یا که نه د وړوکې دوایي هم هغه انټیلرجیک کې سیډیشن یا نشه نما شی پکې نو هغه هم دله سړی داسې زړه نشي کولی اکثر ورته د چمړې مسلې د دیو په دې د کور کې هم ډېر داسې ډېر زیات غریبان نه دي خو بیا هم لکه موږ وایو چې لکه په غریبانو کې حساب ځکه دي چې د دې کور چاردیواري نشته لکه څنګه چې هغه خو دلته بیبي مخکې وي چې دغه دی دا ولا دا زګیم ولا چا ورکړی دی نو د مونږ د مخیر حضراتو نه او مونږ د خاص کر د سرکار نه دا غوښتنه کوو چې د وزیر د سپیشل علاج وشي د مور او پلار سره د مرسته وکړی شي او دې له دې چې کم انجیوز والا دي نور تنظیمونو والا دي دا دې راځي دا دوی د دوی روډ په غاړه کور دی د سره د مرسته کوي یو زما سره زه به خپله شمېره د دې سره خواره کم که څه داسې چې هغه د سره څه دغه کوي نو بیخي زمونږ ګاونډي دی هغه په 15 منټه کې سړی چې دی نو د دې مین روډ نه د دې کور ته را رسېدی شي نو موږ دا غوښتنه کوو چې څومره پښتانه دي څومره د سرکار خلک دي څومره چې دا زمونږ دا الله یو دغه ګوري نو دوی ته دا زه غوښتنه کوم چې د وزیر
عزیر د علاج وشي او د عام انسانانو نه دا چې کوم دی دغه دی په پښتنو کې د ټول نه کچ دی زما په حساب سره د 14 کالو دی او دا بیخي ماشوم دی نو د دې خصوصي علاج وشي او د دې خصوصي کیر وساتلی شي. وزیر د ګواټا سخي شوقین دی د کمې د پاره چې دی د کور وړوکې غولې په استعمال کې راولي د بهر واړه د د پاره د شر باعث دی. د تالاش ګورو وزیر چې 14 کاله عمر لري د پښتنو فقط د ټولو نه وړوکی ماشوم دی په کار ده چې د وس خاوندان د دې د خاندان او د مرسته وکړي.